نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زمانه کلمه مسلمانانو ورونو الله په هوګي من خوشاله کینن منګ یو پنځ پیره په خپل ګروپ کې اډ کو زمنګ د حق کاروان مناظرې کوم ګروپ چې د کې ډیر راغې منګ ول ډیر ښه استقبال وکړو خو د چراغ راتلو سره بس د کفر او د شرک نه لاندې خبرې نه کول. نو بیا د دوی د کتابونو یو تصویر مې ورته راولې ګو مورته د دې باره کې تسوي نو بس دنه د انکار وکول خو د په موږ باندې اعتراضونه کول هغه غرو دا غریشتلو. تاسو به د ټولې خبرې واورئ د باره کې به تاسو وضاحت به تاسو وشي چې دا کم ځینه راغی او کم ځای کې اول کلیپ ده وکړو. دغه ځینه دا زموږ ملګرو دلته ایډ کړو دا پنځ پیرې دا زموږ ملګری د هغه ایډ کړو او ورته ویل دا د کلیپونه دي. اخوا زموږ بل ګروپ شیخ صاحب محترم شیخ رحم الله صاحب حقانی دامت برکات هم د هغې په ګروپ کې د اعتراضات کړي او ډېرې غټې غټې خبرې کولې. نو دا تاسو واورئ چې بیا موږ چې دلته ګروپ کې ایډ کړو اخره کې بیا په تیښته کامیاب شو. او بله خبره دا چې د رحیم الله مولا عقاید به ذکر کړم چې د احمد رضا خان بریلي او د رحیم الله مولا عقاید دواړه یو شی دي. دا همغه د احمد رضا خان بریلي نوسی دی او دا په دیوبند په جامع کې ناست دی او دارنګې دا خبر ذکر کوي. دا احمد رضا خان بریلي غلام حضرت بریلي رحیم الله بریلي او زه د تاسو د شیخ چې دی دا هم د ډېر ښه پېژنم دا هم غټ مشرک دی غټ بریلی دی دا زه ډېر ښه پېژنم پوه شو د خبره باندې. او انشاءالله الرحمن چې کوم ځای کې بحث وایي نو هلته موږ درتلی شو بحث هم دسه کولی شو د سره خپل شیخ د مخامخ کا ورته داسې دلیل وایه د قرآن نه وایه د سنت نه وایه حدیث نه وایه. د ملګرو تاسو وینئ د شرک او د کفر نه لاندې خبره نه کوي چې موږ ولا بیا موږ دا ولنی کلیپ ورته ما وکړو. ښه دوا سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کاروان ملګرو ته ډېر ډېر سلامونه. الله په هو کې من خوشحاله کوي. ملګرو ستاسو په علم کې به دلته کوم یو عالم کوم چې ګوره موږ ورته وایو چې دلته عالم ایډ کړی دی او دا چې راتلو سره موږ له د کفر او د شرک خبرې کوي او د دلته دا کلیپونه دې ځای کې بیا د اولنی کلیپ وکړو دې ځای کې تاسو اوس واورئ. دې ملګرو ویل چې دا انلاین دی ناظرین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګروپ ملک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانه انشاءالله الرحمن ما خو تاسو ته وختي ویلې زه سره دا کلیپونه زموږ ملګري راولېږل دې ګروپ ته دا ولنی کلیپ دا دی اوس واورئ تاسو دلته اوس دا حاضر شو. انشاءالله الرحمن ګرانه دا ارزوګانې به مو انشاءالله الرحمن پوره شي او پته به ولګي انشاءالله الرحمن چې دود کا دود او پانی کا پانی. تاسو دومره غټه خبره نه ده انشاءالله الرحمن ښه دا وړه خبره ده او انشاءالله ما ورته بیا دا کلیپ وکړو. السلام علیکم ورحمت الله. روجانه نه سلام نه دوا نه کلام ډېر غوسه راغلی موږ دله دوا سلام او موږ دله څومره په درناوي استقبال وکړو. ستا خو نه سلام یاد دی او نه د کلام یاد دی او راتلو سره ته خو لږ را حاضر شه انشاءالله. داسې چل دی ګرانه چې تاسو ته به مشرک او بدعتیان ویلي دي او په مشرک او بدعتي باندې به سلام نه اچئ. پوه شو د خبره باندې د هغې د سلام نه به ځان ساتې په هغې به سلام نه اچئ. په هغې سلام اچول هم ګناه ده. نو په دې وجه باندې ما چې دی تاسو باندې سلام وانه اچوو او نه حق لرئ تاسو چې په تاسو باندې سلام واچو. ځکه اول تاسو چې ما ته ځانونه موحدین ثابت کړئ متبع سنت ثابت کړي اهلسنت والجماعت ځانونه ثابت کړي بیا به سلام د باندې راچوو. السلام علیکم ورحمت الله. روژانه بدعتي په خپل عقیده ستا خرابه ده د عذاب قبر نه منکري. تاسو ځان باندې د علماء دیوبند ټاپه لګوئ د علماء دیوبند فتوی به انشاءالله زه پیش کړم درته. تم ځان ته دیوبندي وې او د دیوبند نسبت کې زه به هم انشاءالله د دیوبند حوالې پیش کوم چې تاسو چې دی بدعتیان استئ باقاعده انشاءالله ستاسو د کتابونو نه به ثابتوم تاسو د عذاب قبر نه منکر استئ معتزله استئ انشاءالله تعالی زه دا ثابتولی شم. زما تا سره په همدې موضوع خبره ده چې عذاب قبر تاسو د عذاب قبر نه انکار کوئ انشاءالله زه دله د دې مکمل د علماء دیوبند نه دله ثابتوم چې تاسو معتزله استئ. نو چې ته معتزله شوې نو ملګرو ما ولا د دې منیر شاکر دا کتاب دی البرهان د دې دا کتاب دی د ده نه مې ولا صرف دا یو حواله ورولېږله چې د دې لیکلي دی ګورئ دا ګورئ تاسو په خپله پړاو کوئ خیر لغٹ کا عذاب و ثواب صرف روح کو ہوتا ہے اور جسد خاکی میں روح قیامت کے دن لوٹائی جائے گی. قیامت سے پہلے جسد خاکی روح سے بھی خالی اور عذاب اور ثواب سے بھی فارغ ہوگی. دا ګورئ دا د دې عقیده د دې باره کې ته ما تپوس وکړو روجانه دا اوره عقیدت نو دنه ما ورته ویل چې لکه دې باره کې ستا څه عقیده ده. د اوس ما پسې دا کلیپونه وکړو داسې چل دی
چې دا خبره موږ نه ده کړې چې مماتیانو نه علاوه نور ټول خلک چې دی هغه مشرکان دي. حیات او ممات خو دا خو وروستنۍ مسله ده، په دې کې خو دومره خبره باندې انشاءالله نه کېږي. پکې تاسو تصرف قایلې، تاسو د استمداد قایلې، تاسو د استشفاق قایلې، تاسو ډاګۍ ملا د علم غیب قایلې، تاسو د علم غیب قایلې، دارنګه چې دی تاسو ډېر غټو خبرو قایلې. ګرانه خفه کېږئ ولې؟ اول خو چې دی به دغه خبرې چې وړو ستاسو عقیده صفا شي. عذاب قبر او دارنګې چې دی د حیات او ممات مسله او دارنګې د عرض امان مسله دا وروستو خبرې دي. په دې باندې سړی کافر کېږي نه، پوه شو د خبره باندې چې په دې کافر کېږي. او دا بیا ثابته کړمه چې آیا موږ عذاب قبر نه منکر یو که موږ عذاب قبر منو. خو دومره ده چې موږ ته پته نه لګېږي او تاسو دې الله پاک بوځي ورله، په تاسو دې الله پاک ویني. نو انشاءالله الرحمن چې بیا راشئ موږ ته به ووایي دغه شان د عذاب قبر دی. هغه خبره بیا وروسته کوو. پوه شو د خبره باندې؟ ته خو وایې چې عذاب قبر نه منکر چې دی نو هغه بدعتي دی. روزانه ما چې دا کوم یو حواله در ولېږله د منیر شاکر چې دا حواله د کتاب کې دا لیکل کړي دا صحیح دی او که نه؟ او بله ته ویل چېرې تاسو د علم غیب قایل یاست او تاسو د استمداد او هغه مکمل وضاحت دی وکړو. ته ویل چېرې د عذاب قبر دا خبره وایي ډېره وړه خبره ده. خود به تا ته وړه خبره چې د اهلسنه والجماعت نه پرې خارجېږي، کومه چې هغه په دریو یو ډلو کې کومه چې د نجات والا ډله ده د هغه نه پې وځي، تاسو پې هغه نه وتلي یاستئ، تاسو یې څه پروا کوئ؟ او ته وایې چې دا وړه خبره ده، د اهلسنه والجماعت نه پرې خارجېږي، تا پسې مونږ نه کېږي مسلمان، او ته وایې چې دا وړه خبره ده. او ته وایې چېرې مونږ خو نه یو ورغلي، وایي چې تاسو ورشئ او بیا راشئ. نو تا خو دلته د نوره دعوه دې موکړله، د انسان دپاره خو دوباره تاسو خو هلته هغه جسد کې روح نه منئ او تاسو هغه ته عذاب نه منئ، تاسو د دنیا د بیرته د راتلو هم قایل شوئ اوس چې مناظره کې ګیر سیدال دی. او موږ ته چې معلومه ده الحمدلله موږ له په دلایلو معلومه ده. یو خوا معتزله دي ستاسو معتزله د اوسنۍ زمانې معتزله او تاسو واستئ یو تاسو. مولوي صاحب به ضرب د یوې خبرې جواب راکړه چې د منیر شاکر چې دا کم دا کړي دا ګوره ته په خپل هم پړاو که عذاب او ثواب صرف روح کو ہوتا ہے اور جسد خاکی میں روح قیامت کے دن لوٹائی جائے گی. قیامت سے پہلے جسد خاکی روح سے بھی حالی اور عذاب و ثواب سے بھی فارغ ہوگی. دا سوی دا عقیده ستام ده او که نه؟ د دې باره ملګرو دا کلیپونه حق کاروان 2 نمبر ګروپ ته دلته په ملګرو ورته وویل چې ستاسو د پنجپیري چې کوم ستاسو چې کوم دا مشر دی ده چې دا کومه ترجمه کړې ده کوم ځای نه کړې ده. مرګرو دا ګوره دا تفسیر بیر رای دی او که نه دی؟ پنج پیر دا اوس د کتاب الله سره اوس دی لوبې کوي، دی اوس په موږ پورې خنداګانې کوي. دا ور اوس ما خو ته وویلې چې دا خبرې به وروستو چېړو. اول به دا تا ته ووایم چې ډاګۍ ملا لیکلي په خپل کتاب البصایر کې، په هغه کې دا خبره ذکر کړې ده چې علم غیب ثابت کړی دی. هغه ذکر کوي یؤمنون بالغیب لاندې هغه ذکر کوي یعلمون بالغیب. هغه په دې دویم دا ده چې هغه ډاګۍ ملا ذکر کړي په خپل البصایر کې چې اولیاء کرام د خپلو دوستانو امداد کوي او خپل دشمنان یدمرون اعداءهم وینصرون اولیاءهم. هغې دا ذکر کړي په خپل کتاب کې چې عایشې ابی قول ذکر کړی. السلام علیکم ورحمت الله. روزانه ځان نه خبرې مه کوه، کتاب نقص وباسه د نر غونده کې او ما ته یې راولېږه څنګه چې ما د لکس ویستو تا ته مې راولېږو. ډاګۍ بابا چې په کوم عبارت اعتراض لري اصل کتاب ناقص وباسه. ستا کتاب نه چلېږي چې تا خپله ځان نه خبرې کړي. زه ګوره ستا د کتاب ناقص وباسه مې درلېږم. ته ستا باله خبرې زه قبلوم چې ته کله عکس وباسي زما د کتاب نه راویلېږي. ډاګۍ بابا یې هر چا چې زما د علماء دیوبند کتاب راولېږه که نه نو د ګوره دا هغه غر او دا غر به نه جنګېد. دویمه خبره دا ده د منیر شاکر باره کې مې نه تپوس کړی دی چې منیر شاکر چې دا خبره کړې دې باره کې ته څه وې؟ دې باره کې دا عقیده ستام ده او که نه دا عقیده غلطه ده او که دا صحیح ده؟ دې باره کې څنګه چل دی اشنایانو اوازونه خو مو بیخي غلي شولو. ولې لکه چې خبر مولوي صاحب صرف د یوې خبرې جواب او تفسیر به نه ګورئ او دا چې کوم ما سره په دې ګروپ کې لګیا دي چا نه به تپوس هم نه کوئ، بس تاسو ووایئ د دې معنا وکئ. مولوي صاحب ته د دې خبرې وضاحت وکړه لکه شابسې چې دا روز اکبر به ته خاموش شه. روز اکبر به مولوي صاحب راشه که نه دا زه یم چې دا منیر شاکر چې دی چېرته لاړې ولې اوس درنه لاره ورکه ده ته لږ را حاضر شه که نه شابس. ملګرو دلته ګورئ ښه دا اخري کلیپ کله وکړو؟ دا اخري کلیپ دغه وکړو 9:18 باندې وکړو. اوس ګوره دا دې ځای کې لاړو بس ده اوس ځان یې غیب کړو. موږ ته وایي چېرې څه شولې. ګوره زه اوس 9:18 باندې دا کلیپ کړی دی. بل کلیپ دا دی
د پنځپيري کلیپ ته اوس ګورئ زه تاسو ته ښیم چې بل کلیپ د په 12 منټه وروسته دا کلیپ وګورئ. اول ته په اصطلاح نه پوهېږې مناظره او مناظره اوس خبره بل خوا لاړه وایي ته مناظره او مناظره مه ورته ویل دا خو په اصطلاح نه شې ویلی نو ته بیا مناظره څه وکړې اصطلاح راته وایي. دویمه خبر دا چې ته منحمر معنا وکړه چې زه خو ستا علمي ته ګورم چې په ما ته وایي چې ته دا وکړه ما ورته ویل ته خو موضوع نه اوسې دا وری اوس. مولوي صاحب محترمه زما او ستا موضوع په عقایدو باندې ده په تعریفاتو باندې نه ده. که تعریفاتو ته وځي نو تا خوا دې خوا تا خو د باطلو خو همدغه کار چې موضوع د عقایدو یو دی په تعریفاتو مناظره شروع کړي. په دې شکست ومنه په دې منیر شاکر باندې فتوا ولګوه چې دې خبره صحیح کړې که غلط یې کړې. بالکل لازه ته تپوس کوه د هر یو سوال به زه جواب در کوم. په علم الصرف کې مناظره کې، علم النحو کې، په هر یو علومو کې چې ته مناظره دا اندس چل دی چې ته بار بار د عذاب قبر خبره کې. نو ما خو ته ویلې چې په عذاب قبر باندې به خبره کوو، خفه کېږه ما. انشاءالله الرحمن تاسو به اساسو عقاید هغه د بدعتیانو، د مشرکانو، د بریلیانو هغه هم ثابتوو انشاءالله الرحمن. او دارنګې چې دی ګورو به چې تاسو معتزله یې که موږ معتزله یو هغه به په هغه ټایم باندې خبره کوو. پوه شوې ته اوس تېښته کې بس دا ما ته وایي چې ته تېښته کې. ما ورته اول شاټ نه دا پیش کو، دا د منیر شاکر دا عبارت مولا پیش کو چې هلکه د دې باره کې ته څه وې. بیا مې ورته دا وویلې الحمدلله کتاب څوک پیش کوي هوسې د ځان نه څوک خبرې کوي. دا ټوله دنیا ویني، دا ګروپ به در پورې خاندي. ما درله صرف دا یو عبارت پیش کړی دی د عذاب قبر په باره کې. اوس ته ولې داسې سمون بکمون شوې؟ ته ولې ځان نه دې ګونګ شیطان جوړ کړی؟ د دې باره کې ته اوس خپله عقیده ولې نه ښکاره کوې؟ دې دغه څه لیکلي دي دې منیر شاکر شابکه را حاضر شه بدعتي صاحب لږ را حاضر شه چې پته دې ولګي. ته خو ډېر ګرم کېدلې اوس ولې سوړ شولې؟ مګر دا ګوره صرف د دې خبرې جواب وکړه چې دې منیر شاکر دا غلط لیکلي که سمې لیکلي داسې لیکلي دي. وایي عقیده د جمعیت ارشاد التوحید و سنة اس زمینی قبر میں روح کا اعادہ نہیں ہوتا اور نہ اس میں حساب و کتاب اور سوال اور جواب ہوتا ہے. د سوال اور د جواب هم په دې کې نہیں قبل. اور نہ روح کا جسد منصری سے تعلق رہتا ہے اور نہ ہی جسد رنج و علم و دک و سک محسوس کرتا ہے. قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. دا ګوره دا د دوی عقیده ده. دا یو شو، دا یو عبارت دا وګورئ. بل په خپله باندې وګورئ اصل کتاب وګورئ. वही दे खपल बने वजह वो जसद से क्या मुराद है इसको तफसील में लिखा गया है. बरज़ख में जिसम में रूह का इरादा किया जाता है ये वो जसद उनसरी नहीं बल्कि वो जिसम मुराद है जो मरने वाले की रूह को बरज़ख में अल्लाह ताला अता फरमा देता है. दई वही बल जिसम दता मिलावेगी वही मरने वाले को अजाब या सवाब होता है. वो ये गड़ा नहीं है. वही दा खबर न दे, वही दा उर्फी खबर दे. दा वही उर्फी खबर दे. दा गोरे मुकम्मल वही बाकी रह गया खबर के अजाब का मामला तो इस खबर में नहीं होता. दे खबर की दे खबर इस अजाब कायल नदी दा पखपला में से फरमाई और अजाब और सवाब वाले ज़मीनी कब्र मुराद नहीं. दा ज़मीनी कब्र न दे मुराद ना अखली बाकायदा और बाकायदा आखिर के د دوی چې کوم مشر تیر شوی دی شیخ عبدالسلام صاحب هغه په فتوا پیش کوم. بیا مرګرو تاسو د دوی د عقیده وګورئ. دا د کتاب د عقاید الاسلام په خپل باندې ګوره اردو دا اوس ګوره دلته بیا د کلیپ نشته. بس مرګرو ویل چې لاړو سړی دا بل ویل چې په لاین د کلیپ نو خو جواب نه ورکړي. دا تاسو په خپل باندې وینئ. دا خپل باندې مرګرو وضاحت دي نه پس به د کلیپونه کو یعنی انور مرګرو ته ویل چې لکه ته په خلکو باندې فتوی لګي مسلمان د نه پس بیا دا د ما په خپل د ګروپ نه ریمو کو. تقریبا دا د 10 بجې ما سکم 10 بجې ما د ګروپ نه ریمو کو. د دې وجه نه مې ریمو کو چې سړی نه راځيږي. نو په دغه وجه نه بیا وروسته د دوی د کتابونو نه دا حواله ما مرګرو ته پیش کړل. دا وګورئ باقي دا شیخ عبدالسلام صاحب چې کوم د غیر مقلدینو مشر تیر شوی دی هغه په خپل په دې باندې فتوا لګي انکار حدیث انکار قرآن تک. دا وګورئ مرګرو دا 355 نمبر صفحه د خپل لیکلي دي. وې درې مډل هغه دا چې د عذاب قبر قائل دی او هغه مقصد برزخ اخلي لیکن یوازې د روح د پاره د عذاب مثال خبره وینا کوي. وې د بدن د پاره هیڅ ډول عذاب او سو د دې عقیده نه ده. بیا فرمای وې د معتزله وینا ده. دا خبر د چا ده؟ د معتزله او د په دې وخت کې د توحید ځنې مدعیان د عقیده لري. ګوره دا پنځپیریان یادي د توحید ځنې مدعیان د عقیده لري. دا ټولي ډلې په دې مسله کې د حدیث منکر دي. دا منکرین حدیث دي او هغوی په مقابل کې اهل سنت والجماعت عقیده را چې د قبر د وجود د دفن کې دوه ځای وي د بدن د ذرات چې کوم ځایونو کې خبره شوی وي. دوی سوي دوی چې قبر نه مراد څه دی یعنی قبر د عذاب او قبر په منځ کې دی. وی چې د قبر نه مراد د برزخ دی څه دی
د سوي وی چې د قبر نه مراد دا برزخ دی او زه د لوز پیش کوم چې دوی په خپل کتابونو کې څه لیکلي دي دا د دوی کتاب دی د شیخ طاهر صاحب کتاب دی د دې خپل باندې دا مسلک اکابر په نوم باندې کتاب دی دا په خپل باندې فرمایي دا وګورئ وی شریعت کې اصطلاح قبر برزخ کو کہتے ہیں دا دوی وی چې قبر نه مراد برزخ دی او دغه شان د منیر شاکر هم مفتی منیر شاکر هم په خپل دا کې فرمایي کتاب کې فرمایي وی ثابت ہوا کہ عالم قبر عالم برزخ کا نام ہے وی ثابت شوا چې عالم برزخ ته وایي او د دې خلاف تاسو په خپل باندې دغه وضاحت موردلو د انکار حدیث انکار قرآن تک د شیخ عبدالسلام سے چې هغه څه فرمایي چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د قبر وجود د دفن کېدو ځای وي ګوره چا څه فرمایي دا ګورئ د اهل سنت والجماعت دا ګورئ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د قبر وجود د دفن کېدو ځای وي او دوی څه وایي دوی په خپل باندې تاسو ته وضاحت وشو دوی فرمایي پنځپیران څه وایي وایي په د شریعت په اصطلاح کې قبر برزخ ته وایي نو اوس په خپل باندې چې شیخ دغه په دمانه فتوا لګولې د شیخ عبدالسلام صاحب په فتوا باندې دا هم دا منکرین حدیث دي موږ نه وایو دا د کتابونو سره مې د حوالې پیش کړلې الله پاک دې موږ په دې باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین مرګرو اوس تاسو ته هغه حوالې پیش کوم چې څوک د عذاب قبر نه انکار کوي دې باره کې دا زمون کتاب دی عذاب قبر کې صحیح صورت کې منکر کا شرعي حکم دا پنځپیران خدان ته وی کنه چیرې موږ دیوبندیان اوس د دیوبند فتاوو ته تاسو ګورئ دا دارالعلوم کبیر والا چې مشهور زمونږ مدرسه ده وی قبر وی مفرد ہے اس کی جمع قبور ہے وی عرف او شرع وی قبر اس گڑے کو کہا جاتا ہے جہاں موت کے بعد میت دفن کیا جاتا ہے دا هو زمونږ د یوې مدرسې فتوا شول او د پنځپیرانو څه فتوا ده د دې باره کې نو پنځپیرانو فتوا خو تاسو واورېدله چې هغه یې څه فرمایي وی د شریعت په اصطلاح کې وی قبر برزخ ته وایي اوس دا بله شوله دې کې بیا فرمایي وی اگر کوئی شخص ثواب و آزار کا بالکل انکار تو نہیں کرتا لیکن وہ غلط تعویلات کرتا ہے تو یہ شخص بدعتی و گمراہ ہے ایسے شخص کی امامت مکروه تحریمی ہے دا ګور اوس پنځپیري باره کې د دې د عقیده د اوسو د تعویلات کوي کنه اوس بیا که یو سړی په موږ اعتراض کوي نو په موږ ولې اعتراض کوي بیا په دې خپلو اکابرینو باندې بیا اعتراض وکړي ځکه چې وروره دی ویلې چې دی پسې مونځ مکروه تحریمي دی او تاسو وایئ چې نه دی پسې مونځ کېږي دا وګورئ دا زموږ مشهوره مدرسه د امداد العلوم حسن جان رحمت الله علیہ و اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان جہاں وی دفن ہے اس کا وی دا قبر دے کمزی کی چی بدن وی ہلتا دا قبر اس کا قبر ہے اس کی ابتدا جزا و سزا اسی قبر میں ملتی ہے دے جزا او سزا دا شانتا کی دا گورا دا جامع دارالعلوم اشرفیہ دا وی قبر عذاب قبر کی جو تفصیل امام موصوف نے بیان کی ہے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے کیونکہ تمام اہل سنت اہل حق اعادہ روح اور تعلق روح بجسد عنصری کے قائل ہے نو دا ګوره دا زمونږ عقیده ده دې باره کې دا د شیخ صاحب شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم د هغه هم دا جامع اسلامیہ تنگی ضلع 400 وی جو شخص بے عذاب و راحت فقط روح کے ساتھ متعلق مانتا ہو وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں مبتدع و گمراہ ہے ایسے شخص کو امام بنانا اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں دا ګوره دا بل حواله ده دا بنوري ټاون د هغې دا هم وضاحت کړی دی وی واضح رہے کہ جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبر زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں مردہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے دا ګوره او دوی قبر نه مراد برزخ دی دا ګوره دا خیر المدارس عذاب قبر کے بارے میں مذکورہ شخص کا نظریہ درست نہیں اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ راحت و عذاب قبر روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے ائمہ اربعہ اس پر متفق ہے معتزلہ اور رافض کا عقیدہ ہے کہ راحت و عذاب فقط روح کو ہوتا ہے ګوره دا زمونږ بله حواله ده
دا ټولې فتاوی دا مې صرف یو څو ذکر کړلې د دې متعلق د دې خلاف د پنځپیریانو مې یو څو ذکر کړل د پنځپیریانو دا وګورئ صرف د یو کتاب د مفتی منیر شاکر چې دا یو مې پیش کړلو د دې د یو کتاب حواله مې دلته پیش کړله د پنځپیریانو چې دې کې دا په خپل باندې فرمایي وي چې د عذاب او ثواب چرته ملاویږي وي د روح ته ملاویږي وي جسد ته نه ملاویږي دا دې ګوره تاسو په خپل باندې وګورئ عذاب و ثواب सिर्फ रूह को होता है और जसद खाकी में रूह क़यामत के दिन लौटाई जाएगी क़यामत से पहले जसद खाकी रूह से भी खाली और आज़ाब और सवाब से भी फारिग होगी دا د دوی عقیده ده او دغه د علماء دیوبند د فتاویم ذکر کړو تاسو په خپل باندې حق او باطل به پیژندل شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين